تیز غړېږه. محمد صاحب کوم ځای سره تعلق ساتي؟ وزیرستان سره. وزیرستان سره تیز غړېږه. ټوله څه مسله وه؟ زه چې بیمار شوی و بیا وایي هغه شی مې چول ده وینې مې ول دی مړی ګوډی مې ول ده به مخ خو بیمار شوله نسکر شو بېهوشه به شوې بېهوشه به شوې ته بیا مونږ له راغلی مطلب نن نه دوه نیمې میاشتې مخکې هغې نه بعد بیا نسکور شوی نه نه یې نسکور شوی ښه یې مطمئنه یې بالکل. بسم الله الرحمن الرحیم. دغه دا مسله وه چې دغه به وینه ولیده غټه غوښه مړی ژوندی دا بېهوشه شو نو دلته ما به جنات راوستو دوه جنات وو هغه جنات وو چې موږ د سره دریو کالونو هندوان یو نو هندوان چې کوم دي هغه په غټه غوښه باندې ورانای کوي هغه به چې د کله غټه غوښه خوړه یا به وینه ولیده دا به بېهوشه کړو نو هغه جنات له ما سخته سزا ورکړه دا دوه نیمې میاشتې بعد بیا راغی الله پاک شفا ورکړه. والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. درس څه مسله زه دله ډېر زیات تکلیف په مخ کې په هېڅ نه پوهېده په کاپړې به مو چا کړ ټولې به یام شراولې نو په متیازو پوهېده نه په چای روټۍ پوهېده ډېر باد والې ډېرې مولي صاحب چې تواله راوستل په پیړه درې سره بلکل سیټ شو خپلې او بله کوي بڼې کېږي شکر د خبر برابر شوی مخکې به په خوراک او په جامو نه پوهېده هېڅ هم نه پوهېده چې صاحب پوه شو بعد اول به یې واه نو به خوراک به دې ورکوله نه به دا چې موږ راتلو دغه سره بوجګي او پلاستیکي ملاسټکې به ورسره وو لیوانی وو الحمدلله اوس د خپلې پاڼې کې او خپل ژوند روزګار کې الله پاک شفا ورکړي. شکر د اوس بالکل برابر شو رډي شو مطمئنه یې که نه؟ مطمئن یو ښه برابر تاسې کوم ځای سره تعلق ساتئ؟ شریکې دی پارک پېښور شریکې دی شریکې کوټ ډویژن حسن خیل حسن خیل صحیح شو مطلبونه بره صحیح سیزونه بره ده که نه شریکې بس اوس کوه ښه صحیح شو. بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو فهیم نامې والا یو کس و د باندې دوه جناتو هندو مونږ په حاضري کړې وه او دغه جناتو چې مونږ د سره د 500 کالونو یو هغه جناتو مونږ ډېره سخته سزا ورکړه نو الحمدلله دا اوس مونږ ته بیا راغلی دا کس خپله ورته ووایي چې دا څنګه دی او چا نه علاج کړو. بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه چې کوم دی 500 کالو نه بیمار وم ډېر وخت نه زه ډېر زیات عالمانو ته لاړم تقریبا په 500 کالو کې نه ویلي چې 10 عالمانو ته خو لاړم ما ډېر علاجونه وکړل بیا چې کوم دی ما د حاجي صاحب پته چا وښودل زه شکر الحمدلله یو ځل دم سره ډېر ښه شوم زما وسوسې وې ډېرې زیاتې خو اوس بالکل زما هغه مشکل ډېر زیات حل شو. اوس چې کوم دی اوس حاجي صاحب د الله ډېره مننه حاجي صاحب له خدای ډېر اجر ورکړي چې الله پاک دې له ډېر عمر ورکړي ډېر غټ خدمت یې موږ دپاره وکړ. دا کس دویم ځلي باندې بیا هم راغی جناتو بیا هم حاضري وکړه جناتو ویل چې موږ تاسو سره په وعده باندې ټینګ یو موږ بیا نه تکلیف ورکړی او نه یې الله پاک شفا ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. رحیم الله نه ما دغې مرګي علاج کولو خو مرګي چې کله په چا راځي که نه د ویړو مقصد د موږ دی نو هغه کس د 7 کالو نه په کم عمر کې وي د مرګي جټکا لګي کله چې 7 کالو نه زیات شي او قدم چا باندې جټکا راغله نو دا مرګي نه دي دا بیا جنات دي. دغه باندې 15 میاشتې مخکې جټکا لګېدلې وه د ډاکټر نه یې ورته علاج کولو هغه ورته ګولۍ چوټ کړی وې چې یاره دا مرګي دي اوس ما به دلته جنات راوستل انشاءالله د نن نه به دا ګولۍ نه وکړو. ماما چا نه ورته علاج کولو دا علاج ورته تیورګر نه کوو د پریدیا ډاکټر فهد ډاکټر او هغه درته څه ویل چې درته څه مسله وه هغه ټسټونه مو کړل ډېر ځای یې وکړه باندې ویل چې د مسله چې دا د میرګو ده او چې دا ګولۍ دي دا به استعمالوي او دا به خوري 3 کاله پورې به دا خوري 3 کاله به خوري. اوس خو تا دلته ولیدل چې موږ په جنات راوستو خبره دې واورېدې څو پیریانو 2 پیریان نو ګوره دا ګرانو کتونکو که چند داسې مسلې چې د 7 کالو نه بعد جټکا لګېږي د 7 کالو نه پاس نو هغه میرګي نه دي هسې مطلب په صاحبو ډاکټرانو ما ګرځو هغه مسله د جنات وي کله چې د 7 کالو په درمیان کې جټکا راشي نو هغو کې د میرګي والا چانس وي. ته کوم ځای ورون زه د محمد تا ته څه مسله وه ما ته میرګو مسله څومره وخت نه مسله وه څومره وخت نه یو میاشت به وه میاشت بس محمد الله حاجي له چې راغی چې د دم خو بیا راباندې جټکه نه راغله نه اوسه به ښه شوی مطمئن یې
ته کوم ځای نه راغلی؟ شاکس شاکس نه. تا ته څه مسله وه؟ ما دا راغورځېدم درې ورته راپرېوتم بیا حاجي صاحب ته سره راغلم. څومره وخت نه مسله درته دا 2 میاشتې کېږي چې دا راغورځېږي؟ ورځ کې څو واره راغورځېد؟ اوس نه یم راغورځېدلی 2 میاشتې مخکې راغورځېدلی یم. چې حاجي صاحب دم کړی؟ حاجي صاحب دم کړی یم بیا نه یم راغورځېدلی. ښه شوی؟ هو هغې نه مخکې 3 ورته راغورځېدلی یم. حاجي صاحب شکر دم کړی یم بیا نه یم. بیا یو جټکه هم نه راغلی؟ بیا بیخي راباندې راغلی او ده راته ویل بیا راسه د هغه درنوتلي دی. ښه شوی؟ اوس ورته راغلم. اوس دا یو ملګرو دغه یو مریض و کوم ځای سره تعلق ساتي یا به ځای په خپله وي ته به وایې بیا نو هغه باندې 2 جنات و هندو نو اول ځل موږ دم کړو بیا په منځلي چې راغی ویې چې پیریان نه راغلي خو دردونه دي بیا نو منځلي هغه جنات موږ بیا حاضر کړو هغو ته موږ سزا ورکړه الحمدلله مریض له الله پاک شفا ورکړه ټیک شو. تاسو ته کوم سره تعلق ساتي؟ مټې سوات مټه تو مریض ته به څه تکلیف جوړېدو؟ دا به ډېر زیات ډېر سخت تکلیف و اوس الحمدلله تعالی چې دا پیرت ورالو اوس بالکل سیټ دی. دا راته ووایي چې معدې درد نه مخکې دې باندې چېرته جناتو حاضري کړې وه؟ موږ نه وه کړې. پیریانو حاضري پې ما وکړه؟ تا وکړه. دې نه مخکې چا نه وه کړې؟ دغو د معدې مسله چلېده ډېره غټه مسله یې چلېده نو موږ پې جناتو حاضري وکړه 2 هندوان. اوس مې بیان په وکړه په درنځلي باندې هغه جناتو قسم وکړو چې موږ تکلیف نه یې ورکړه الله شفا ورکړه. زیاتر مسلې دا داسې وي چې چا معدې یا چې مسله وي پټې مسلې وي دا زیاتر جناتو ولې دا سړی ګواه دی دا د ما څه دی ما وایي چې نه دا سوات ته او زه د پېښور یم نو دغه مسله چې کوم د موږ په جناتو سره راوخ کوو الله پاک شکر دی دغه مسله ختم کړي. څه مسله وه؟ دا معدې تکلیف راته معدې تکلیف هغه نه به سر خو کېدلی نو د ورځې نه مخکې چې راغلی و دا دم کړی ان شاء الله وخت رسول الله ډولۍ چې کومه را پرېښودلې اوس معدې درد نشته؟ نه درد څه کوم سره تعلق چې بل سره دا د منګل میله ده د روډ باندې د ډومېل سره